کومه فلسطین حوالې سره ډېر وخت نه احتجاجونه درنې فلسطین کې بدامني ده حقیقت کې ډېر ظلمونه پکې وشو ماشومان زنانه اوس یو موقع پاکستان ته میلاو شوې ده دا کومه موقع چې میلاو شوې ده دې ته څنګه ګورئ؟ اصل کې داسې ده چې د ډېر وخت نه زمونږ په پاکستان کې چې راکم مذهبي ګوندونه دي او کم چې مذهب په نوم سیاست کوي هغې سره دا یوه ایشو ده فلسطین او فلسطین مونږ دا وایو او د پاکستان حکومت لم دا پکار دی چې د فلسطین عوامو لره دا اختیار ورکړي شي د فلسطین عوامو باندې دا فیصله پرېښودلی شي چې هغوی څه غواړي آیا د هغوی څه ذهن دی د هغوی څه سوچ دی نه د هغې مطابق ته کار وکړي شي او موږ دا وایو چې لکه د کم وخت نه موږ چې پیدا شوي یو نو د فلسطین دا ایشو دا مسلې دا نه خو دا ایشو که زیاته کړې ده نو دا صرف د یو جماعت زیاته کړی تحریک انصاف ولې زیاته کړی ځکه یې زیاته کړی چې ردي خو ټول چې کم یهودیان دي یا بهر کم د فلسطین مخالف خلک دي او په فلسطین قابض کېدل غواړي ټول د دې خلک دي د دې ملګري دي او دوی یې دلته په پاکستان کې په حکومت کې راوستي دي نو زه دا ګناه صرف د یو جماعت ته کومه چې دوی لګیا دي او دی د فلسطین دا ایشو دی نه غواړي چې دا حل شي دی وایي چې دا فلسطین نه چې د پاکستان باندې هم د دې یهودیانو حکومت اوس خل طرف ته روانه کومه موقع چې میلاو شوې ده واو انشاءالله مونږ هم دا غواړو چې مونږ په انسانیت خبره کوو او زمونږ مذهب زمونږ باچا خان مونږ ته د انسانیت درس راکوي نو مونږ دا غواړو چې د فلسطین د خلکو چې دا کومه مسله ده د فلسطین مدار بالکل په طریقه حل شي او ښه په افهام و تفهیم سره د دا مسله حل شي